بسمillahirrahmanirrahیم. نن به مونږ ان شاء الله تعالی د انټي نیو پلاستیک کم ډرګ چې دی د هغې مونږ سیکنډ پارت چې دی هغه به مونږ ډسکس کوو. نو په ابجکټیو کې چې دی په پریویس پارت 1 کې مونږ چې دی د کینسر په باره کې خبرې کړې وه چې کینسر څه دی او یا کینسر ولې لګي او یا په دې سیلز کې کم څه چینجز راشي چې د هغې د لاسه کینسر کېږي. نو نن به مونږ چې د انټي نیو پلاستیک په باره کې خبره کوو چې مونږ وګورو چې آیا مونږ سره کم دا نارمل سیل چې دی دا یا ملیګننټ سیل دی د هغې کریکټریسټک څه دي یا کم انټي نیو پلاستیک ډرګ چې د هغې کلاسیفیکیشن شو. بیا د انټي نیو پلاستیک ډرګ چې کم دی د هغې ډرګ کالکولیشن او دا دغه چې دا به مونږ ډسکس کوو. اوس راځو انټروډکشن لا. په انټروډکشن کې که مونږ وګورو نو یو نارمل سیل دی. د نارمل سیل چې دی هغې دغه څه دی فنکشن د هغې څه. نو که نارمل سیل ته مونږ وګورو دا به زموږ سره صحیح د دې ډیفرنشیټ دغه که مونږ وګورو دا ډیفرنسیشن یې مونږ وګورو دا به زموږ سره صحیح یعنې مطلب دا به نارملی یعنې مطلب دی به څه کوي دی به گروت هم کوي دی به میچیور کېږي هم او د دې نه علاوه دی به څه کېږي ډیوایډ کېږي به هم. بیا د دې نه علاوه دا ډیویژن چې کم ریګولر ډیویژن چې کم زموږ سره یې که نه په هغې کې به زموږ سره صحیح مطلب یو بیلنس به یې را سره په دې کې به سیل برت هم کېږي او سیل ډیت به هم کېږي. یعنې مطلب چې څومره سیل مړه کېږي نو هغه مره سیل به صحیح هغه مره به دوباره پیدا کېږي هم. بیا دا به د یو بل صحیح مطلب د دې به یو بل ته سیم وي. د دې نه علاوه که مونږ وګورو د دې کم دا ریګولیشن چې کېږي دا د کم څیزونو په ذریعه باندې کېږي. دا زموږ سره چې کم دا انټرا سیلولر کم سیګنلینګ دی زموږ سره په دې سیل کې چې کم دننه یې زموږ سره دا د هغې په ذریعه باندې کېږي او د هغې په ذریعه باندې زموږ سره څه کېږي د دې ګروت کېږي او د هغې د ګروت چې دی مطلب بیا ډیویژن کېږي د هغې نه ډیویژن د چې دی د هغې نه بعد بیا میچیوریشن کېږي او بیا زموږ سره چې کم سیګنل دی هغه بیا جوړ شي. نو په دغې طریقه باندې په دې ترو باندې څه کېږي مطلب دی هغه سیګنلینګ یو هغه خپل کم ریګولیشن چې دی هغه سټارټ کوي. دا خو زموږ سره نارمل سیل و. نو په ایم سی کیوز کې دا راځي چې مطلب نارمل سیل به صحیح. نو ګوره نارمل سیل دا دی چې هغه به زموږ سره ډیفرنشیټ به هغه به ډیفرنشیټ کېږي د هغه به ګرو کوي هغه به میچیور کېږي هغه به ډیویژن هم کوي هغه د هغې کم دغه چې دی هغه به بیلنس به ریګولیټ یعنې مطلب چې څومره سیل پیدا کېږي دومره سیل به څه کېږي مړه کېږي به او ریګولیشن چې هغه کوي په کم طریقه باندې کوي. نو کم د انټرا سیلولر چې په سیل کې دننه کم زموږ سره سیګنلز دي د هغې په ترو باندې به کېږي هغه به څه کوي یعنې مطلب یو سټیمولس به ورکوي څنګه چې موږ د سینټریوز هغه خبره کړې وه په پارت 1 کې. اوس هایپرپلیجیا چې کوم دی نو اوس هایپرپلیجیا څه ته وایي. نو ګوره تاسو نارمل سیل وپېژندو اوس هایپرپلیجیا څه دی. نو هایپرپلیجیا زموږ سره دا دی چې په دې کې به زموږ سره څه کېږي کم دغه چې دی دا سیلز چې د هغې نوې سیلز پراډکشن به زموږ سره کېږي. نو دې ته مونږ څه وایو هایپرپلیجیا ورته وایو. نو که په ایم سی کیوز کې راشي چې هایپرپلیجیا څه ته وایي نو هایپرپلیجیا دې ته وایي چې په دې کې به زموږ سره څه کېږي نیو سیل ګروت به زموږ سره کېږي. یعنې مطلب یو نیو سیل ګروت به زموږ سره څنګه کېږي دا په کم په ذریعه به کېږي یا د څه په ترو باندې کېږي. نو زموږ سره به څه کېږي د دې چې کم دی د ګروت دپاره به څه کېږي یو سټیمولس به یې زموږ سره هغه سټیمولس به راځي هغې چې کم زموږ سره چې کم هارمونز دي کم چې هارمونز زموږ سره کمې ته چې مونږ انډوجینیس سیګنل ورته وایو صحیح ده په هغې کې دننه زموږ سره صحیح انډوجینیس سیګنل دي را سره یعنې د سیل کې دننه زموږ سره دا سیګنلز دي او د هغه سیګنل په ذریعه باندې څه کوي هغه څه کوي ګروت کوي مطلب د هغې د ګروت دپاره څه کوي د هغې سیګنل نه سټیمولس راځي او د هغه سټیمولس په رزلټ باندې زموږ سره څه کېږي هایپرپلیجیا کېږي. نو اوس که مونږ وګورو مونږ الریډي دا خبره وکړو چې مطلب زموږ سره د نیو سیل ډیویژن کېږي. دا خو د نیو سیل ډیویژن کېږي خو دا بیا په ټو ټایپ باندې کېږي. یو زموږ سره چې کوم په کینسر سیل کې کېږي یو زموږ سره نارمل کېږي. نو که نارمل زموږ سره کېږي نو دا بیا زموږ سره څه دی دا بیا ټیک دی مطلب د نارمل یو کنډیشن دپاره دا ضروري دی څنګه چې مونږ په پریویس سلایډس کې وویل چې مطلب ماته په یو ځای کې د سیلز چې دی 50 دغه پکار د ډیویژن هغه به مونږ ته 50 راکوي که 100 پکار دی نه به 100 راکوي دا نارمل دی. اوس هایپرپلیجیا چې کوم دی د هغې اګزامپل څه دی د هایپرپلیجیا. نو ګوره که مونږ وګورو یو یوټرس چې د کم فیمیل چې د فیمیل کې چې کم دننه زموږ سره یوټرس دی په هغې کې که مونږ وګورو کم د انډومیټریم کم ټیشوز چې د زموږ سره صحیح ده نو په هغې کې زموږ سره څه کېږي په هغې کې هم زموږ سره هایپرپلیجیا کېږي که نه. یا که مونږ وګورو کم ډیورینګ چې مونږ وګورو پریګننسي چې دی په هغې کې هم زموږ سره هایپرپلیجیا کېږي. یا مونږ چې کم منسټرل سایکل وګورو په هغې کې هم زموږ سره چې دی هایپرپلیجیا کېږي. نو که په دې ځایونو کې دا کېده دا به زموږ سره نارملي. اوس دا زموږ سره هم یو مطلب دغه امپورټنټ خبر ده که فرض کې زموږ سره د پیټس ګروت چې دی هغه کېږي نو د هغې دپاره چې دی دا کم هایپرپلیجیا چې کوم دی دا زموږ دپاره سره یعنې مطلب نارمل دی. مونږ که وګورو کم دا نارمل یوټرس چې زموږ سره کم چې زموږ سره ان پریګننټ ګرل دی یعنې مطلب هغه فیمیل چې هغه زموږ سره پریګننټ شوي نه دي نو که مونږ وګورو د هغو یوټرس صحیح زموږ سره ډېر زیات وړوکی یعنې مطلب کچي. نو که اوس مونږ وګورو که په دې یوټرس کې زموږ سره هایپرپلیجیا نه کېږي نو چې په دې کې زموږ سره هایپرپلیجیا نه کېده یعنې مطلب
نه کېده، نو بیا به زموږ سره څنګه چې دی هغه یوټرس چې دی هغه به مطلب چې دی په هغې کې به 2 یا د 2 کیلو نه سیوا یا مطلب 2 کېجي یا 2 کېجي پلس چې دی د هغې نه سیوا چې دی یو پیټس به بیا راتلو. نو دا هم چې دی د الله تعالی یو نظام دی چې د پیټس دپاره چې دی دا کم هایپرپلیجیا چې کېږي په فیمیل کې دا بیا سره یعنې نارمل دی، ځکه چې هغه زموږ سره په هغه ټایم کې ډېر زیات کچي. نو دا څه کېږي په دې ترو په هایپرپلیجیا په ذریعه باندې څه کېږي د دې په ذریعه چې کوم د هایپرپلیجیا دی په دې کې زموږ سره څه کېږي کوم دا پیټس چې دی د پیټس د گروث دپاره چې کوم دی نو چې هایپرپلیجیا وشي نو هغې ته یو ځګی میلاو شي او هغه څه کېږي نارملي هغه دغه کوي. خو که اوس مونږ وګورو که دا هایپرپلیجیا چې کوم دا زموږ سره د پرولانګ ډیمانډ دپاره شي مطلب که مونږ وګورو مطلب چې په کم ټیم پورې مسله وایي مطلب د کم ټیم پورې فیمیل ده د دې د دغه چې کوم دی په دې کې دا ماشوم موجود او د هغې د ماشوم چې کم ټیم پورې موجود د هغې دپاره مونږ ته سره نیډ دی چې مطلب هایپرپلیجیا کېږي. خو که اوس فرض کې هغه ماشوم چې دی هغه پیدا شو او مطلب چې کله هغه ماشوم پیدا شي نو بیا به څه کېږي دغه یوټرس به څه کېږي دا به واپس هغه خپل ځایګي ته ځي بیا دا هم په دې کې یو خاصیت دی. نو دا به زموږ سره هایپرپلیجیا کېږي دا نارمل هایپرپلیجیا ده. خو که اوس د پرولانګ ټایم دپاره مونږ ته مطلب نشته ډیمانډ صحیح ده او د هغه ډیمانډ مونږ ته شته دی نو هغه بیا هم هغه کېږي مطلب هغه ماشوم په یوټرس کې و او هغه ماشوم چې دی پیدا شو هغه بهر ته ووتو نو په کار خو بیا دا ده چې دا یوټرس چې دی دا واپس هغه خپل ځایګي ته لاړ شي. نو که فرض کې دا زموږ سره واپس هغه ځایګي ته لاړ نه شي نو په دغه ځای کې به زموږ سره څه کېږي دا بیا صحیح خبر نه ده مطلب په دغه ځای کې بیا زموږ سره څه کېږي کوېسچن رایز کېږي یعنې مطلب یو کانټینیوس هایپرپلیجیا زموږ سره کېږي چې کله زموږ سره دغه کانټینیوس هایپرپلیجیا وشوه نو په دې دا قسم کم تبدیلي چې کم راشي یا دا قسم کم چینجز چې راشي د سیل په دې شکل کې یا د سیل په دې فنکشن کې نو دا زموږ سره څه چلو کې دا ابنارملیټیز په دې کې شروع شي چې کله ابنارملیټي شروع شي دې ته بیا موږ سوی دا بیا زموږ سره هایپرپلیجیا ده. اوس که موږ وګورو دویم چې کم دی زموږ سره چې دی میټافلیجیا ده. نو اوس میټافلیجیا څه ته وایي نو ګوره میټافلیج دا هم زموږ سره یو سیلز دی چې دی د خپل اډاپشن دپاره څه کوي مطلب میټافلیجیا چې دی هغه کوي صحیح ده. لکه مونږ که وګورو یو سیل دی زموږ سره که یو سیل دی په هغې باندې یو سټرس راشي نو هغه بیا څه کوي د خپل ځان د اډاپټ کېدو دپاره څه کوي په دې سیل کې څه کوي هغه چینجز راولي. یعنې مطلب یو کس دی که ته وګورې هغه چې دی په هغه باندې تا اوس فرض کړي د خپل وزن نه چې دی بوج سیوا کړو یا مطلب یو موټر دی یو ګاډی دی هغه باندې تا سامان دغه کړی هغه وړي شي فرض کړي 10 کیلو وزن تا ورته 10 کیلو واچو خو دی به بالکل نارمل روان خو د 10 کیلو په نسبت تو دا ډېر زیات سیوا کړي نو بیا به څه کېږي دا کم ټیرونه چې دي د موټر دا به څه کېږي دا به خپل شکل چینج کړي چې به راوپړسېږي یا به بهر ته راوځي یا که تا خیال کړی دی چې هغه ګیس غوندې پکې جمع شي چې هغه ټیومر شان په دې ټیرونو کې جوړ شي. دا ولې کېږي چې په هغې باندې وزن راشي سټرس پې ډېر زیات سیوا شي نو چې سټرس پې سیوا شي نو هغه څه کوي دغه ټیر د خپل شکل چینج کړي. دغه شانتې کې دا سیل دی زموږ سره چې دی څه کوي دی میټافلیجیا شروع کړي. میټافلیجیا دې ته وایي چې مطلب دا سیل د خپل ځان د بچ کېدو دپاره د خپل اډاپټیشن دپاره دی څه کار کوي دی په خپل شکل کې چې دی چینجز راولي او چې کله زموږ سره چینجز راشي مطلب که مونږ وګورو یو ټرانسفارمیشن جوړ شي زموږ سره کم یو ټیشوز چې دی مطلب هغه چې کم په یو ټیشو نه چې بل ته هغه کنورټ کېږي نو پای کې هغه چینجز راولي مطلب یو ابنارمل ریپلیسمنټ زموږ سره وشي د سیل مطلب د یو پارټ چې دی هغه بل طرف ته کنورټ شي مطلب په دې فارم کې چې دی هغه چینجز زموږ سره راشي کم دا نارمل کم میچوریشن کم پروسس چې به کېدو په هغې کې زموږ سره چلو شي مطلب ډسټربنس راشي هغه خپل دغه چینج کې یو ابنارمل سټیمولس چې کم دی هغه راشي. لکه په هغې ابنارمل سټیمولس کې که مونږ ووایو اګزامپل کم چې زموږ سره به کنورژن به زموږ سره کېدو د چا د کم کنورژن چې دی د فایبرس ټیشوز چې به کېدو زموږ سره هغه به چېرته کنو انټو د بون ته به تلو یا کم کالمر چې دی یا میوکوسل شو یا اپیتیلیم شو یا کم زموږ سره چې دی سټریټیفاید کم سکوایمس اپیتیلیم شو صحیح ده. نو په دغه کې زموږ سره څه چلو شي یعنې مطلب هغه چینجز وغیره چې دی هغه پکې را سره سټارټ شي. د دې نه علاوه په دې کې یو کار بل هم کېږي که مونږ وګورو که فرض کې زموږ سره سم مسله کریټ شي یا څه دغه راشي مطلب نو دا به زموږ سره څه کېږي دا خو ټیک ده چې دا میټافلیجیا زموږ سره وشو نو مطلب دا یو کینسرس سټیپ نه دی یعنې مطلب ته مونږ کینسر نه شو ویلی خو داسې کېږي دا کم یو سټیپ دی ټوورډز څه کېږي چې ټرانسفارم د آرګن چې مطلب دا د یو آرګن نه بل ته کنورټ کېدو یا یو سیل نه د بل سیل د افیکټ کېدو دپاره څه کېږي دا یو سټیج دی او د هغه سټیپ په ذریعه باندې څه کېږي زموږ سره ټرانسفارمیشن کېږي چې هغې ته مونږ ډسپلیجیا وایو. که فرض کې زموږ سره میټافلیجیا وشي نو د میټافلیجیا نه به زموږ سره بیا څه کېږي ډسپلیجیا ته به سیز کنورټ کېږي چې کله ډسپلیجیا ته کنورټ شو نو په دې کې به زموږ سره څه کېږي یو پری کینسرس سیل چې دی هغه به زموږ سره دغه شي. نو که اوس دا مونږ وګورو د یو
حد د پاره خدا ټیک هم د چې کوم د دې د ریپلیسمنٹ کیږي زموږ سره یا د دې د کوم ریپلیسمنٹ چې کوم د میټافلاجیا کیږي که پرس کې دغه د یو حد پوری خدا بیا ټیک ده کنه پرس کې د نارمل کیږي د حد نه سیوا کیږي او دا بیا دوباره چې دی واپس دغه ته نه کیږي دغه میټافلاجیا چې کوم دی چې دا کله زموږ سره د ډېر ټیمه پوری وشي نو بیا دا غې نه سکیږي مخکې دا زموږ سره بیا چې چلو شي په دغه سیلز کې چې کوم هغه ډیفرنشیشن چې مونږ کوم خبره کړو هغه زموږ سره ختم شي چې کله هغه ډیفرنشیشن زموږ سره ختم شي نو دغه میټافلاجیا زموږ سره بیا کنورټ شي ډیسپلیجیا ته او چې کله دا زموږ سره ډیسپلیجیا ته کنورټ شي نو وس زموږ سره ډیسپلیجیا سره نو په ډیسپلیجیا کې څه کیږي کومه وګورو په دې کې چې کم زمو سره د ریپلیس سیلز ول زمو سره په دې کې زمو سره یو ډیسارډرز پکې را سره راشي ډیسارډرز په دې وجه باندې راشي چې کم د دې سیلز کم د مایټاسس چې به کم کېدو د هغه مایټاسس په ریټ کې چې د زمو سره چلو شي یعنی مطلب یو انکریزمنٹ شروع شي څنګه چې موږ په پاس سلایډز کې دا خبره کړو په پارت 1 کې چې زمو سره چې سکیږي یو سیل چې هغه د پارسه کېږي سنټریوز دی هغه ریسپونسیبل دی د چا لپاره چې هغه د ملټیپلیکیشن وکي هغه مایټاسس وکي یو سیل نه 2 جوړ کې 2 نه 3 جوړ کې او 3 نه 4 جوړ کې خو هغه په یو لیمیټډ کنډیشن کې مطلب په یو کنټرول کنډیشن کې نو په ډیسپلیجیا کې به زموږ سره څه کیږي د دغه کم دغه چې کم دی د مایټاسس چې کوم دا زموږ سره څه انکریز شي مطلب سپوز په یو منټ کې مونږ ته 50 دغه په کار ول سیل ډیویژن هغه زموږ سره څه شي مطلب 100 شي مطلب ریپیډلی شي زر زر چې دی دړاډړ چې دی هغه دغه سٹارټ شي یو کار خو په دې کې دا وشي چې د دې مایټاسس دا چې انکریز شي د دې نه علاوه په دې کې سره چې هغه سموټ ریورسیبل اوبټین د پریکنس دی وایي چې مطلب څه پکې دي چې هغه زموږ سره ریورسیبل دی مطلب هغه ریورس کیږي او سره چې هغه زموږ سره نان ریورسیبل دي چې کله زموږ سره د مایټاسس ریټ چې دی یو خو باغ سیوا کیږي په ډیسپلیجیا کې دا یاد ساتئ دي علاوه چې کوم داسل دي زموږ سره په دې کې چې کوم د میټاپلیجیا به زموږ سره کېده او دا زموږ سره دغه نه زموږ سره مطلب ریورس شو خو ډیره خره کپرس کې دی ریورس نشو زموږ سره دی به زموږ سره سکه ډیسپلیجیا برا سره کاز کی او چې کله دې زموږ سره ډیسپلیجیا کاز کو نو ګوره کله کله د شي چې هغه ریورسیبل یعنی مطلب دی سټرس چې کم پر سیل باندې راغلی یعنی مطلب څنګه تاسو ته ما وی او گاډي دی پاغه وزن ډیر شو دا هغه پټیر به بوج راځي دا ټیر بس کې خپل شکل بچین کوي چې راو بهر ته براو زیرو پړسیږي با خو کپرس کې ته پاغه گاډي کې هغه وزن کم کین دا ټیر به واپس هغه خپل ځګل لاړ شي خو کپر ټیر کې چې کم نادن نظم سره کوم چې بس فایبر زیاتول یا د دې نه کم نور چې کم د لیرز دي کدای نه ډیمیج کړي الا مطلب پرولنګ ټایم د پاره نه شي نو دا به واپس ریکور شي خو کنه دا ډیمیج کړي یو دا دغه شوی نو بیا به راسي د پرولنګ ټایم د پاره د تا ټریټمنټ نه کړي او هغه سټرس تا ختم نکو نو دا به زموږ سره کې یو پری کینسرس دغه ته چې دی هغه به کنورټ شي یعنی مطلب پری کینسرس سټیج چې دی مونږ د ته موینه د ډیسپلیجیا ته مونږ پری کینسرس سټیج ورته هم وای دا پم سی کیوز کې یاد ساتي ځکه چې دا پری ډیسپلیجیا زموږ سره پری کینسرس سټیج چې دی هغه ته مونږ وای دغه پری کم کینسر سټیج چې کم دین دی بیا زموږ سره سکه هغه زموږ سره کاز کوي نیوپلازیا وس نیوپلازیا زموږ سره نو نیوپلازیا داري زموږ سره چې په دې کې زموږ سره یو ابنارمل گروث کیږي زموږ سره د سیلز یعنی مطلب کم دا سیلز شي دي دا زموږ سره ابنارمل شي په دې کې نیو گروث شروع شي چې کله په دې کې نیو گروث شروع کی پاګه کې زموږ سره ټیومر جوړیږي نو دا ته مونږ سوای بیا ته مونږ نیوپلازم وای یا ورته مونږ چې دی نیوپلازم ټیومر ورته هم ویل شي دا او دا زموږ سره ایرریورسیبل دی دا بیا دوباره شي دی ریکور کیږي نه د دې نه علاوه چې مونږ وګورو په دې کې زموږ سره بیا چل شي په دغه سیلز کې زموږ سره ریپلیکیشن شروع شي چې کله زموږ سره سیل ریپلیکیشن سٹارټ شي نو بیا دا هغه کم هغه گروث چې کم دی هغه زموږ سره شي مطلب د کنټرول نه بهر شي مطلب آوټ اف کنټرول شي هغه بیا د کنټرول نه بهر شي چې کله دی آوټ اف کنټرول شي بیا زموږ سره کیږي دغه بکاس کوي نیوپلازم شو وس کومګه وګورو نیوپلازم چې نیوپلازم شو یا د ته مونږ نیوپلاستیک سیلز ورته هم وایي صحیح ده نو دا هم یاد ساتئ وس دا نیوپلازم چې کوم دی زموږ سره کله وشو نو دا نیوپلازم چې کله زموږ سره وشي دا په دوه قسمه باندې کیږي یا خو به دا زموږ سره یو دوه ټیومر به جوړی چې یا خو به دا بیناین ټیومر جوړی یا به دا زموږ سره ملیګننت ټیومر جوړی نو الریډي موږ دا خبره کړې و په پارت 1 کې په کینسر کې چې کینسر ستوي چې بیناین ټیومر ستوي او ملیګننت ټیومر ستوي نو بیناین ټیومر چې دا زموږ سره نان کینسرس دی دا ریکوریبل دی دا کینسر نه دی خو کله دې مونږ علاج ونکو په ټیم باندې دا ډېر ټیم پورې لاړ شي یعنی په کم سیلز باندې سپریس شوي دي او هغه تو په ټیم د دې غم وکړي نو هغه به واپس ریورسیبل شي که په ټیم غم ونه کړي نو په دغه ډیسپلیجیا کې او ډیسپلیجیا ما تاسو ته چې دا به زموږ سره بیا کنورټ کیږي چېرته نو بیا به زموږ سره څه کېږي نیوپلازم به کېږي چې نیوپلازم کېږي نیوپلازم زموږ سره اب بیا زموږ سره دغه دوه ټایپ چې دی دغه کاز کوي یو به بیناین ټیومر شي او ملیګننټ شي نو باندې بیناین خو مونږ دغه وایي چې دا نان کینسرس ده او د دې د کم گروث چې کم دین دا زموږ سره سلولی کېږي نو په ام سی کیوز کې دا هم راځي مطلب بیناین ټیومر او په ملیګننټ ټیومر کې څه فرق دی نو بیناین ټیومر هغه کینسر والا نه ده هغه دوباره ریکور کېږي سم ټایم کله کله چې تو دا غي علاج پټې مو کې او ملیګننټ ټیومر دا چې مطلب دا کینسر سي دا دوباره بیا نه کور کیږي یعنی مطلب په دې کې هغه گروث چې دی ابنارمل شوی
د دې نه علاوه که مونږ وګورو بیناین ټیومر چې دی د هغې کم دغه چې کېږي ګروت هغه لکه سلو کېږي او که دا ملیګننټ ټیومر چې کوم دی د دې ګروت زموږ سره څه کېږي ریپډ کېږي. دا ولې کېږي چې هلته زموږ سره کوم سنټریول چې کوم دی سنټروسوم چې دی په پارټ 1 کې مونږ دا خبره کړې چې هغې کې ډسټربنس راشي نو په دې وجه باندې هغې چې کوم ډفرینشیشن به و د نارمل سیل هغه دی خراب کړي او کوم دا نیوکلس چې کوم دی هغه کوم باونډریز وال چې دی هغه څه کړي یعنې مطلب ډي ارینج کړي چې کله هغه ډي ارینج شي دغه سنټریول بیا ځان سره چې لیوني شي او هغه د خپل ځانه چې دی هغه سیل چې سیکریشن کوي نو په دې وجه باندې زموږ سره څه کېږي هغه دغه چې کوم دی ریپډلی د هغې ګروت کېږي. اوس که مونږ وګورو دا بیناین کم ټیومر چې دی کوم دا ناین کرست چې دا زموږ سره اصل کې زیاتره په لوکل ایریاز کې کېږي. په دې کې چې کوم دا سیل زموږ سره دا صحیح دا زموږ سره د یو تبل سره چې کوم دی مطلب چپکاو شوی دی یو بل سره جوخې نښتلي په یو بل پورې نښتلي لکه مطلب په یو بل باندې سم ګون لګولی نو دې ته مونږ کوهیسیو یعنې مطلب یو کوهیسیو دغه کي بیا نو دا هم راځي په ایم سی کیوز کې. او د دې علاوه که مونږ دا بارډر لاین وګورو د دې دا بارډر لاین چې کوم دی دا ویل ډیفاین زموږ سره یعنې مطلب که اسسمنټ مونږ کوو که نه نو په دې اسسمنټ کې که مونږ دا ټیومر وګورو د ټیومر دا سیلز وګورو که دې کې مونږ دا بارډرز چیک کړو نو په دې کې به دا صحیح دا به زموږ سره ویل ډیفاین او دا به نو په دې وجه باندې بیا زموږ سره په دې کې زموږ سره کینسر سیل چې دی هغه پکې راسره موجود نه او د دې کوم دا دغه چې کوم دی که دا زموږ سره ویل ډیفاین نه یعنې مطلب د دې دا باونډري لاین که مونږ وګورو دا ویل ډیفاین نه نو بیا به مونږ د دې نه دا معلوموو چې مطلب دا زموږ سره څه دي مطلب کینسر سیلز چې دی هغه په دې کې موجود دي. د دې نه علاوه که مونږ وګورو د دې ارد ګرد چاپېره که مونږ وګورو دا کوم ټیشو چې دا به زموږ سره څه اډجسنټ ټیشوز به یې زموږ سره او دا به څه کوي پوش کوي به یې اوې طرف ته به یې څه کوي پوش کوي به او په کم ځای کې چې زموږ سره دا سیلز دي په کم ځای کې چې زموږ سره دا سیلز پیدا شوي دي په دې بیناین ټیومر کې دا به زموږ سره صحیح مطلب دا به نان سپریډینګ والا به مطلب دا به سپریډ کېږي نه خو بس په هغه ځای باندې او د دې نه علاوه زموږ سره به صحیح د دې نه به یو کیپسول چې دی د دې چاپېره به یو کیپسول چې دی چاپېره شوی چې هغه به زموږ سره د یو فایبرس ټیشوز چې دا هغه به جوړ نه په ایم سی کیوز کې دا هم راځي چې زموږ سره کوم دا بیناین ټیومر دی د هغې کې چې کوم دننه زموږ سره اډجسنټ ټیشوز دي د هغې سپریډینګ نه کېږي چې کله د هغې سپریډینګ نه کېږي نو دا په څه وجه باندې نه کېږي د دې یو کیپسول دی چې هغه ته چاپېره شوی دا هغه کیپسول چې دی هغه زموږ سره د یو فایبرس ټیشوز نه چې دی هغه جوړ دي او په کینسر سیل کې بیا زموږ سره صحیح چې هغه فایبرس ټیشوز چې صحیح پای کې دننه زموږ سره سنټریولز دي که نو هغه بار بار څه کوي نارمل ګروت بیا کوي نو دغه په دې کې ډیفرنس دی. اوس که مونږ ملیګننټ ټیومر وګورو نو په دې ملیګننټ ټیومر کې که مونږ وګورو دی به صحیح مور ریپډلی وي د دې چې کوم دا ګروت کېږي خوا او شاته دا به ډېر زیات سیوی او تیز وي نو دې ته مونږ څه وایي کینسرس وایو او دا به زموږ سره صحیح نان کوهیسیو وي مطلب دا به د یو بل پورې نښتل نه دی د یو بل نه به جدا وي او که بیا مونږ وګورو دا به صحیح یو بل نه به جدا دی مطلب سیلډملی ورته مونږ ویلی شو دا به د یو بل نه جدا او د دې ارد ګرد هم زموږ سره یو کیپسول ځي خو د دې که دا شکل زمونږ وګورو نو د دې دا شکل به صحیح دا به زموږ سره ایرریګولر وي مطلب د دې کوم دا ساخت چې جوړ شوی دی په دې کې به ډسټربشن شوی دا به ډسټربټډ وي صحیح ده. او د دې نه علاوه کوم دا د دې خوا او شاته چې څومره هم دا سیلز دي دی به څه کوي دی به دغه کم کینسر سیل چې دی خو په خپله الرډي ما تاسو ته ویل چې دی خو په خپله وایي چې زه خو مرم خو دا نور به هم د ځان سره مړه کوم یعنې مطلب دی په خپله سین وړي سین دغه کړی لاو کړی دی خو چې کله بل کس په ده پسې ورغی او دی بچ کوي نو دی هغه هم د دې مرۍ نه لاس چاپېره کې هغه هم د ځان سره غوپه کوي راشه زه خو هسې مرم خو دی به هم د ځان سره مړ کوم نو دا زموږ سره څه دي د دې ټیومر سیل بیا دغه کار چې مطلب دی په خپله خو هم دغه کېږي خو ارد ګرد چې د څومره سیلز دی هغه دی افیکټډ کوي او چې کله دی هغه افیکټډ کړي نو بیا د هغه ځای نه چې کله بل ځای ته کنورټ کېږي نو څه لږ ډېر دغه هلته پرېږدي سیلز وایي تاسو دا ځای کې خپل دغه کوي او دی لاړ شي بل ځای ته په هغه بل ځای کې نو په هغه ځای کې بیا څه کوي یو ډفرنټ ټایپ یو ډفرنټ فنکشن چې دی هغه چې دی شروع کړي لکه مثال دی په یورپ کنټریز کې یو دغه دی فیمیل یو چې دی مطلب یو ګینګ دی چې هغه څه کار کوي مطلب کم فیمیل چې کینسر شوي دي کم فیمیل چې کم سیکشوال انټرکورس کوي او هغه چې ډېر زیات سیوا شوي دي د هغې د لاسه هغو ته کینسر شوي نو هغه فیمیل صحیح د هغو د ټول ناولنۍ خواهش دی چې هغه څه کار کوي هغه وایي الرډي مونږ ته کینسر شوی مونږ خو مړه کېږو خو راشه نور هم خلک افیکټډ کړي چې څومره میل یا فیمیل یې هغو څه کوي مطلب افیکټډ کوي د ډفرنټ ټایپ کلبونو ته ځي او په هغه کې چې یو سیکشوال کم انټرکورس چې هغه کوي وداوټ دغه که نه پروټیکشن یا دغه کم ایلیګل دغه چې نو په هغه بیس باندې څه کوي د هغو مین ایم سی هغه وایي چې راشه دا یو اداره ده ښه باقاعده چې دی په پوره دنیا کې دو څه کوي داسې یو تنظیم چلی چې مطلب دغه خلک څه کوي رو چې دی افیکټډ کوي کم یورپ کنټریز چې دا په هغې کې دا بالکل کېږي دا اتنټیک دي چې هغو څه کوي مطلب په خپله خو خراب شوي دي خو دا نور هم د ځان سره خرابوي نو همدغه شان دي دا کینسر سیلز دي یعنې مطلب دو دغه کینسر سیل چې کوم دي د هغې هغه دغه په خپله باندې په ریالټي کې هم دی دغه کوي
نو دغه کم سیلز چې کم دي دوی څه کار کوي په خپل افیکټډ شي بیا د هغه ځای نه لاړ شي بل ځای ته په هغه ځای کې سلو کې کینسر کاز کې سیلز دغه کې ډیولپمنٹ وکړي هلته کې بار بار سیل گروث شروع کړي نو په هغه ځای کې چې کم ټیشوز جوړ کړي په هغه کې هم هغه سنټریول موجود دي کم چې هغه لیونی شوي دي نو هغه په هغه ځای کې گروث شوی بیا د هغه ځای نه بل ځای کې نو په دې وجه باندې څه کوي دی په یو اټ ا ټایم باندې په ډیفرنٹ ارګن باندې دی اٹیک کوي او مطلب د ځان سره سره کوي مطلب ډیفرنٹ ارګن چې دی هغه افیکټډ کوي او مطلب ملټیپل ډیزیز چې کم دی هغه تراشي په دې وجه باندې کوم وګورو کوم دا کینسر پیشنټ چې دی د تبه ملټیپل ډیزیز راځي دی دغه سره د دې نه علاوه چې کم دی که یو ټیمر چې زمون سره جوړ شي نو هغه ټیمر بیا څه کار کوي په دې کې چې کوم داسل دی هغه څه کوي هغه بریک ډاون دا کوي مطلب بریکینګ وچ کله هغه بریک شي نو بیا سیل کوي هغه ټیمر څه کوي دا هغه نه یو بل ټیمر جوړ شي او چې کله د یو ټیمر نه بیا بل ټیمر جوړیږي په دې کې د نظم سره څه کیږي میټاستاسیس وسره کیږي نو دې ته مونږ څه وایو میټاستاسیس وته وایي نو تاسو په میټاستاسیس څه ته وایي نو میټاستاسیس ته مطلب ابنارمل گروث کیږي د سیلز د یو ځای نه ځای بل ځای ته موومېنټ کوي د بل ځای نه بل چې کم ځای نه کم ځای ته موومېنټ کوي نو په هغه ځای کې څه کوي یو ټیمر چې هغه کریټ کوي وسه خبره دی مطلب چې مطلب فرام فرست ټو سیکنډ ډیګري نو د فرست ټو سیکنډ ډیګري سایت میټاستاسیس د دې مطلب دا دی چې دی وایي چې مطلب فرست ډیګري مطلب دا دی چې مطلب هغه ځای چې په کم ځای کې دا کینسر سیل زموږ سره ایرای شوی دي او سیکنډ ډیګري مطلب هغه ځای چې په کم ځای کې زموږ سره کینسر سیل نه دی ایرای شوی نو دې مطلب دا دی چې دا په دغه ځایونو کې هم زموږ سره څه کېږي سپریډینګ کوي چې په کم ځای کې دی ایرای شول خو ټیک د په هغه ځای کې سپریډینګ وکړو چې په کم ځای کې نه دی ایرای شوی دی په هغه ځای کې هم څه کوي یعنې مطلب سپریډینګ دی زموږ سره کوي یعنې مطلب په کم ځای کې چې ټیومر یا کینسر سیلز دي د کم ځای کې چې راوتل دي په هغه ځای کې خو دې هغه ځایونه چې دی افیکټډ کي خو د دې نه علاوه چې کم نور ارګنز دي هغه ځای ته هم د سپریډ شي او په دې طریقه باندې څه کوي په میټاستاسیس شروع کې په دغه طریقه باندې دې څه کوي د خپل چې کوم دا دغه دي د ملیګننت سیلز دي هغه څه کوي سپریډینګ کوي دا هغه دغه چې دی ورو سیوا کوي وس کومه وګورو سم بیسیک فیکټ اباوت د کینسر وس دی چې مطلب سره افیکټ چې هغه موږ لازم پکار چې موږ ته پته ولګي چې مطلب په کینسر کې بس افیکټ نو ګوره کومه وګورو کوم دا کینسر سیل چې زموږ سره د دې کومه وګورو د دې کوم دا نارمل میکانیزم چې کوم دی کوم دا ریګولیټری چې کوم زموږ سره کیږي دا زموږ سره کی دا نارمل سیل چې بدغه کېدو د ریګولیټری کوم دا میکانیزم مو څنګه چې ما تاسو ته چې مطلب نارمل سیل به هو چې څومره مري اقامره به پیدا کیږي دا غي سایز ان شیپ چې کوم دی هغه به په خپل ارینج فارم کې به نو چې کله د کینسر سو شون دغه سیل بس کې دا کینسر سیل دی هغه ابیلیټی چې کوم دا هغه ول لاس کې یو خو دې دا کار کوي دا هغه په ذریعہ باندې زموږ سره کیږي کوم د سیل دا گروث چې کیږي یا کوم د سیل دا شیپ چې دا په دغه طریقه کنټرول کېدو کنه په نارمل ریګولیټری میکانیزم باندې هغه نارمل ریګولیټری میکانیزم چې کوم دی هغه دې څه کی مطلب د کنټرول نه ان کنټرول ته چې کله دی ان کنټرول ته شنو په دې وجه باندې زموږ سره هغه دغه چې دی د دې سیل باندې داغه خپل کنټرول چې دغه ختم شي داغه شکل داغه گروث دغه ختم شي چې کله هغه ختم شي زموږ سره نو زموږ دغه په نتیجه کې زموږ سره کېږي ملټیپلیکیشن اف گروث شروع شي زموږ سره د سیلز د کم سیلز کم چې ابنارمل سیل دغه په ذریعہ باندې او دا ابنارمل سیل ملټیپلیکیشن سو کوي د سنټروسولز یعنی مطلب دغه سنټریولز کوي بیا کوم وګورو کوم دا کینسر سیل چې کوم د زموږ سره د دې چې کوم زموږ سره د ډیفرنسییشن به زموږ سره و په نارمل سیل کې چې کوم د ډیفرنسییشن به کوم د ابیلیټي به زموږ سره وا کوم چې په دې زموږ سره د اپیتیلیل سیلز ول کوم د کالومنر چې کوم ول زموږ سره دا غي کوم ډیفرنسییشن چې به مونږه کو چې مطلب دا کالومنر دي دا زموږ سره اپیتیلیل سیلز دي دا غي په ابا مونږ په کم بیس باندې کو دا غي په شیپ ان سایز او په سټرکچر باندې دا غي په ابیلیټي باندې مونږه کوله د کینسر سیل کې دا دغه چې دا سیل چې کله کینسر شون دی هغه ابیلیټي هم سکی لاس کی چې کله دی هغه ابیلیټي زموږ سره لاس کی زموږ سره نو بیا سکیږي پردر زموږ سره چې بیا یو سټیج راشي چې پاره کې زموږ سره بیا یو بناین کینسر سټیج راشي چې دا زموږ سره او یو زموږ سره چې دی مالیګننت راشي نو په بناین کینسر سټیج کې به زموږ سره سکیږي دا به په سیم پلیس باندې یو بل دی سي ډو ناٹ سپریډ دی به سپریډ کیږي نه بناین کینسر چې دا یاد ساتي چې دی به سپریډ کیږي نه دی به د دې دغه چې کوم دی گروث بس لو کیږي او دا به کینسر نه هو کپرس کې دی مونږه علاج پټې مونږ کو دا به کنورټ کیږي مالیګننت نو کته دی علاج ونه کې نه به کنورټ شي مالیګننت سیلز ته مطلب مالیګننت ټیومر ته او دا مالیګننت کم ټیومر چې د دې سپریډینګ زمو سره زر کیږي ځکه زر کیږي چې کم دا نیو ټیشوز دي دا زمو سره کیږي دغه مالیګننت سیلز چې کم دي پر نیو ټیشوز چې کم جوړ شي دي په هغه کې څه سپریډینګ وکي داخل شي ورننه وځي نو بیا زمو سره کیږي د دې په وجه باندې زمو سره یو سیکنډری ټیومر چې دغه جوړ شي او چې کله سیکنډری ټیومر جوړ شي دغه پروسس ته موږ سره میټاستاسیس پروسس ورته وایو د دې نه علاوه کوم وګورو کم دا څومره کیمیکل چې به زموږ سره ول چې د دې نه زموږ سره کم هغه کیمیکل چې د هغې د لاسه به زموږ سره کینسر کېدو
هغه کینسر چې دی هغې ته موږ څه میوټیجنز ورته وایو او هغه میوټیجنز چې کوم دي د هغې د لاسه زموږ سره څه کېږي کینسر را سره کاز کېږي. نو په ایم سی کیوز کې دا راځي چې مطلب د کینسر خلاف کینسر چې کاز کېږي هغه د کم کیمیکل د لاسه کې هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ میوټیجنز وایو او هغه میوټیجنز چې دی مطلب دا چې هغه زموږ سره د کینسر یو وجه جوړېدی شي. بیا د هغې نه علاوه که موږ وګورو په هغې کې زموږ سره جینز دي او هغه جینز کې زموږ سره چل شي میوټیشن وشي چې کله زموږ سره میوټیشن وشي نو زموږ سره څه کېږي کینسر کاز کېږي. اوس که موږ وګورو دا میوټیجنز چې کوم زموږ سره دي دا میوټیجن څه کار کوي دا میوټیجن چې دی چلو کې دی لاړ شي جینز ته او په دې جینز کې دی زموږ سره څه وکړي په هغې کې زموږ سره میوټیشن کاز کوي چې کله زموږ سره میوټیشن کاز کوي دغې ته موږ څه میوټیجنز ورته وایو. د دې نه علاوه که موږ وګورو یا نور څه کیمیکلز وغیره شول یا کم لایف سټایل که موږ وګورو د چا چې د هغه لایف سټایل کې چې دی مطلب سموکر دی ډېر زیات سموکینګ کوي وغیره کوي نو مطلب دا چې په هغه کې به موږ څه کېږي کم دا میټاپیز چې کوم دی د هغې نه به زموږ سره څه کېږي مطلب سموکر چې کوم دی هغه ته هم کینسر کاز کېدی شي ځکه چې زموږ سره په دې کې څه کېږي میټاپیز به د میټاپیز نه بیا څه کېږي ډسپلیجیا به کېږي او د ډسپلیجیا نه به زموږ سره څه کېږي نیوپلازم به کېږي او چې نیوپلازم زموږ سره وشو نو هلته به څه کېږي زموږ سره یو کینسر سیل چې کوم دی هغه به زموږ سره دغه شي. نو موږ له دا هم پکار دی چې کوم پیشنټ دی نو هغه لایف سټایل چې کوم دی موږ له هغه صحیح کول پکار چې د لایف سټایل چې دی چینج شي یا کوم پیشنټ چې دی یا کوم کس چې دی چې هغه زموږ سره سموکرز و نو د هغه ته به څه کېږي دته به د هغه کیمیکلز د لاسه چې کوم دی یا کوم وایرس دی د هغه د لاسه به دته دغه کېږي. اوس که موږ وګورو هغه جینز یعنی مطلب هغه جینز چې د هغه جینز د لاسه زموږ سره کم کینسر جوړیږي نو هغه جینز ته موږ څه وایو هغې ته موږ انکوجنز وایو یعنی مطلب د کم جین نه چې موږ ته کینسر لګي هغې ته موږ انکوجنز وایو. په ایم سی کیوز کې دا راځي دا یاد ساتئ چې انکوجن څه ته وایي نو انکوجن هر هغه جینز ته وایي چې د هغه جین د لاسه موږ ته کینسر کاز کېږي. بیا د دې نه علاوه دویمه پکې دا خبره ده څنګه چې دا وایي چې جینز چې ریلیټډ ټو کاز د کینسر آر کالډ انکوجن یعنی مطلب هر هغه جینز چې د هغه ریلیټډ دي چې هغه موږ ته کاز کوي کینسر نو هغې ته موږ انکوجنز وایو. بیا دې دویمه دا خبره کوي چې کوم دا جینز دي زموږ سره چې په هغې کې زموږ سره څه کېږي میوټیشن را سره کېږي او چې کله هغه میوټیشن زموږ سره وشي نو د هغې نه بعد زموږ سره انکوجنز جوړ شي او چې کله زموږ سره انکوجن جوړېږي نو هغې ته موږ څه وایو نو هغې ته موږ پروټو انکوجنز وایو. مطلب دا چې کوم کینسر زموږ سره کاز کېږي یا چې کوم سیز زموږ سره کینسر کاز کوي چې د هغې نه بعد بیا موږ ته پته ولګي چې مطلب د دې سیز د لاسه موږ ته کینسر کاز کېږي نو هغې ته موږ څه وایو انکوجنز ورته وایو. اوس کینسر نیوپلاسټک چې کوم دی نو اوس کینسر نیوپلاسټک چې دی دا څه ته وایي نو ګوره کینسر نیوپلاسټک دا دی چې که مونږ نارمل سیل ته وګورو نارمل کم کینسر سیل چې دی هغه زموږ سره یو ټرانسفورم شي زموږ سره چې کله هغه زموږ ټرانسفورم شي نو کوم دا نارمل سیل چې کوم دی هغه کینسر سیل ته چې دی کنورټ شي چې کله دی کینسر سیل ته کنورټ شي نو کوم دا نارمل سیل چې په دې کې زموږ سره اوس دا نیوپلاسټک سیل ولې راغلل یا د نیوپلاسټک ولې دته نه جوړ شي دی ځکه جوړېږي چې په دې سیلز کې چې کوم زموږ سره جینیټک مټیریلز ول په دې کې زموږ سره الټریشن راشي په دې کې زموږ سره چینجز راشي د هغې په شیپ کې د هغې په سایز کې د هغې په نیوکلیس کې د هغې چې دننه کوم سنټریولز دي په هغې کې څه شي الټریشن راشي چې کله الټریشن راشي نو دا کوم جینیټک مټیریل چې دی چې دی کله الټریشن کاز کړي نو بیا زموږ سره څه کېږي په دې کې زموږ سره کوم دا سلټر جینز چې کوم دی دا ایکسپریشن چې کوم و زموږ سره کوم نارمل ایکسپریشن چې به دی شو کوو چې کوم مونږ وایو چې مطلب څومره سیلز مړه کېږي دومره سیلز به پیدا کېږي یا مونږ وایو چې د دې سیل دا سایز داسې دی دا شیپ یې داسې دی که نه د دې باونډري داسې دی ارینج دی د دې په باونډري کې دا دی دا نیوکلیس چې دا ارینج دی دا کومې قصې چې کوم دی د دغه جینیټک مټیریل کې چې کله الټریشن راشي د هغې سره کوم چې دی دا کوم سلټر جینز چې کوم خپل ایکسپریشن شو کوو هغه ایکسپریشن زموږ سره څه شي یعنې مطلب هغه چینج شي نو بیا چې کله هغه چینج شي نو په دغه جینز کې زموږ سره څه ول مطلب کوم پروټین چې ول یا کوم زموږ سره چې کوم انزایمز ول د هغې هم خپل یو سپیسیفیک دغه ول ایکسپریشنز ول صحیح ده د هغې خپل یو ایکشن و د هغې خپل یو میکینزم و د هغې خپل یو شیپ سایز و هغه هم زموږ سره الټر شي چې کله هغه زموږ سره الټر شي نو په هغې کې زموږ سره څه کېږي کوم دا نارمل سیل چې هغه زموږ سره کنورټ شي نیوپلاسټک سیل ته نو په ایم سی کیوز کې دا راځي چې مطلب کینسر سیل چې دی یا نیوپلاسټک سیل چې دی هغه ولې جوړېږي د هغې مین ریزن یا کاز څه و نو هغه دا خبر دی چې د هغې د لاسه زموږ سره یو نارمل سیل چې دی هغه کنورټ کېږي چا ته یو کینسر سیل ته. اوس که مونږ وګورو نیوپلاسټک کم سیل چې کوم دی زموږ سره یوجولي که دا مونږ وګورو د دې کوم دا کروموسومز چې کوم دی په دې کې زموږ سره ابنارملیټیز راشي او چې کله د دې کې زموږ سره ابنارملیټیز راشي نو کوم چې زموږ سره د نارمل سیل کوم پراپرټي وه یا چې کوم د نارمل سیل کوم ډیفرنشیشنز و هغه پراپرټي چې کوم ده هغه زموږ سره څه کې دا نیوپلاسټک سیل چې کوم دی هغه والا ختم کېږي مطلب لاس کېږي او چې کله دا زموږ سره لاس شي نو د هغې د لاس زموږ سره څه کېږي په هغې کې دننه چې کوم زموږ سره دا کروموسومز دي په هغه کروموسومز کې
زموږ سره څه چل وشي، یعنی مطلب یو ډیفرنٹ ټایپ چې کوم دی چینجز راشي، یعنی مطلب کنټرول کم سیل ډیویژن چې بکیدو هغه زموږ سره کنورټ شي چرته ان کنټرول سیل ډیویژن چې دا هغه زموږ سره سٹارټ کی چې کله ان کنټرول سیل ډیویژن زموږ سره سٹارټ شي نو په دې کې په ریزلټ کې زموږ سره څه کیږي چې کوم دا پریویس ان افیکټډ ارګنز ول زموږ سره کنه نو په هغه کې اوس زموږ سره ډیمیجز خو نه ول راغلي، نو دا کم ان کنټرول سیل چې دی دا ډیویژن سیل دا انویژن سٹارټ کی انویډ شي مطلب هغه نارمل سیل ته هم ورننه وځي او په هغه کې هم چې د میټاستاسس چې دی هغه شروع شي، مطلب انویډن دی په کم ځای کې لکه په کم سیلز کې چې زموږ سره کینسر سیل جوړ شول، کم کروموسوم چې زموږ سره په هغه کې تبدیلیاں راغلي نو پای کې ان کنټرول سیل د هغې د لاس زموږ سره ان کنټرول سیل ډیویژن وشو، هغه ان کنټرول سیل ډیویژن چې په کم ایریا کې شوی د هغې سره بخوا ته نور سیلز د هغې سره بخوا کې نور ارګنز دغه سیلز دغه ځای ته ورننه جو په هغه ځای کې هم زموږ سره چې کوم دا ان انفیکټډ ارګن ولا غم انفیکټډ کی په کومه طریقه باندې په انویډن باندې دغه ته ورننه وځي انویډینګ وکي او په دغه وجه باندې کله دی انویډینګ وکړو انویډ شي نو د زموږ سره څه کارو کې انویژن ورته مونږ وایو، نو په دغه طریقه باندې څه کې هغه ایریا چې کوم دی هغه سیل چې دی هغه هم د ځان سره افیکټډ کې او په هغه کې میټاستاسس چې دی هغه شروع کی، یا د دې نه علاوه کم ارد ګرد کوم خوا او شاته مونږ وګورو کم سیل چې دی کم ټیشوز چې دی کم ارګن چې دی هغه هم چې دی په هغه کې څه کی مطلب سپریډینګ چې دی هغه دی سٹارټ کی. اوس کوم مونږ وګورو د سیل سایکل، اوس د سیل سایکل سره په دې کې مونږ وګورو په سیل سایکل کې کوم غو د ټول ناولې زموږ سره یو فیز کیږي چې هغه ته مونږ جی1 پیز وایي، چې کله زموږ سره جی1 پیز وشي د جی1 پیز نه بعد بیا زموږ سره کیږي اس پیز دی زموږ سره، او چې کله اس پیز زموږ سره وشي دا غنه بعد بیا زموږ سره جی2 پیز دی او د جی2 پیز نه بعد زموږ سره کیږي یو مایټاټیک پیز کیږي، چې کله مایټاټیک پیز وشي نو بیا زموږ سره کیږي سیل ډیویژن زموږ سره کیږي. دا یو نارمل سیل سایکل دی، دا یاد ساتئ اصل کې دا په ام سی کیوز کې راځي چې په سیل سایکل کې اولنې پیز زموږ سره کیږي هغه جی1 پیز کیږي، بیا د جی1 پیز نه زموږ سره بعد کی اس پیز وشي، چې کله اس پیز وشي نو بیا زموږ سره جی2 پیز وشي، چې کله جی2 پیز وشي دا غنه بعد زموږ سره بیا څه کیږي مطلب مایټاټیک کمپیز چې دی هغه زموږ سره وشي، کله مایټاټیک پیز وشي مطلب سیل ډیویژن وشي د سیل ملټیپلیکیشن وشي، نو دا یو طریقه کار دی چې دا په دې طریقه باندې کیږي. اوس کوم وګورو دا جی1 کمپیز چې دی لراځو چې دا خټولې مونږ وی چې جی1 پیز دا او اس پیز دا او جی2 پیز دا، اوس دا مونږ ډیسکس کوو چې مطلب په جی1 پیز کې زموږ سره څه کیږي د سټرکچر مطلب څه نه ګوره په دې جی1 پیز کې کوم وګورو دا گرین ایریا چې کوم د په دې جی1 پیز کې د تاسو سره ریسټینګ سټیټ وته په دې کې سیل ډیویژن چې کوم دی هغه نه کیږي، خو په دې کې څه کیږي زموږ سره کم جی1 پیز چې په دې کې زموږ سره کم د میټابولایټ چې کوم دی مطلب دا د کم د چا په ذریعہ باندې د چا په ترو باندې کوم زموږ سره ډي ان اے سنتھسس کیږي، نو په دې کې زموږ سره څه کیږي د هغې سنتھسس وشي، د دې نه علاوه کم زموږ سره چې انزایمز دي چې کم د ډي ان اے سنتھسس بکیدو او د هغې لپاره کم کم انزایمز چې دي هغه زموږ سره نیډ دي ضروري دي، نو په جی1 پیز کې زموږ سره څه کیږي د ټول نه مخکې هغه جوړ شي، چې کله هغه زموږ سره جوړ شي د هغې نه بعد بیا زموږ سره څه کیږي دا کنورټ شي اس پیز ته، اس پیز ته خبر راشي، کله اس پیز ته راشي په اس پیز کې زموږ سره څه کیږي ګورئ کم دا زیړ کلر چې دی په دې اس پیز کې زموږ سره څه کیږي په دې کې چې دی زموږ سره ډي ان اے چې کوم ریپلیکیشن کېدو هغه شروع شي، چې کله د ډي ان اے ریپلیکیشن وشي د هغې نه بعد بیا زموږ سره جی2 پیز چې کوم دی راشي، یعنی مطلب جی2 پیز دا پکرنګ سور چې دی دغه جی2 پیز ته خبر راشي، کله جی2 پیز ته راشي په دې کې زموږ سره چلو شي کم دا مایټاسس چې بکیدو د هغې د پاره چې څومره زموږ سره سیلولر کمپوننټس دي چې څومره ورته ریکوایرمنټ دي هغه زموږ سره جوړ شي، کله چې زموږ سره په دې کې دا جی2 پیز چې کوم دی په دې کې چې کله د هغې سنتھسس وشي زموږ سره نو بیا زموږ سره څه کیږي پیر د هغې نه بعد زموږ سره مایټاټیک یو پیز وشي، چې کله مایټاټیک پیز وشي نو اوس په مایټاټیک پیز کې زموږ سره څه کیږي نو په مایټاټیک پیز کې زموږ سره دا کیږي چې په دې کې کم دا سیل زموږ سره دی دغه سیل چې کم دی دا زموږ سره ډیوایډ شي، یعنی مطلب مایټاټیک پیز ته راشي، کله چې دا مایټاټیک پیز وشي د هغې نه بعد بیا په دې کې دننه زموږ سره نور هم چې دی دننه پیزز کیږي چې هغې ته مونږ پروپیز وایو، نو پروپیز کې زموږ سره په دې کې زموږ سره کم دا نیوکلر ممبرین چې کوم زموږ سره په هغې کې د هغې سیلو شي بریکینګ وشي هغه مات شي، چې کله هغه زموږ سره مات شي نو په هغې کې دننه زموږ سره سنټریولز دي، بیا هغه سنټریول چې کوم دی زموږ سره چې کوم دا نیوکلیس و د هغې خوا او شاته چې کوم زموږ سره مطلب دا خوا او شاته کوم ایریا چې د په هغې کې زموږ سره کوم دا سنټریول چې کوم دی هغه سیپریټ شي، چې کله هغه سیپریټ شي زموږ سره اوس چې کوم دا سیلز و یعنی مطلب د سیل چې کوم دا اپوزټ پولز و دا هغه ځای ته لاړ شي په هغه ځای کې سپریډینګ وکړي، یعنی مطلب دا چې دلته کې زموږ سره د هغې په ذریعه باندې زموږ سره کې سپینډل فارمیشن وشي، چې کله سپینډل فارمیشن زموږ سره وشي نو بیا زموږ سره څه کیږي
چې کوم کروموسوم ول زموږ سره د هغې زموږ سره کانډنسیشن په دغه ځای کې شو چې کله د کروموسوم کانډنسیشن وشي د هغې په ذریعه د کانډنسیشن په ذریعه باندې زموږ سره چل شي دغه چې کوم دی کوم پروسس چې کوم سٹارټ کیږي دغه مونږ ته څه شي یعنې مطلب راښکاره شي دغه په ترو باندې. د دې نه بعد که مونږ وګورو بیا زموږ سره یو میټاپیز کیږي نو په میټاپیز کې زموږ سره څه کیږي په میټاپیز کې چې دی په هغې کې زموږ سره کوم دا کروموسومز چې ول زموږ سره دغه کروموسوم زموږ سره څه کوي دا سیلز چې کوم دا کوارټرز دی زموږ سره دغه سیلز چې مونږ چې کوم د سیل دا سنټر وایو دی په هغه ځای کې خپل ځان څه کوي مطلب ورننه باسي او په هغه ځای کې ځان ارینج کړي چې کله دی هلته کې ځان ارینج کړي نو په دغه ځای کې زموږ څه کېږي هر یو کروموسوم چې کوم دی چې څومره کروموسوم دی زموږ سره هغه د یو سپینډلز چې کوم زموږ سره دی سپینډلز د هغې سره اټیچمنټ وکړي او چې کله دی اټیچمنټ وکړي د هغې نه بعد زموږ سره څه کېږي یو اناپیز راشي او چې کله اناپیز راشي نو د اناپیز نه بعد بیا زموږ سره څه کېږي په هغې کې دننه چې کوم زموږ سره سیسټر کروموټیډز ول زموږ سره یعنې مطلب هغه زموږ سره چل شي د یو بل نه څه کې سیپریټ شي د یو بل نه جدا شي او دا کم سنټرومیر چې کوم زموږ سره چې کله دا زموږ سره ډیوایډ شي دا زموږ سره چېرته کنورټ شي په سیسټر کروموټیډ کې دغه شي کله سیسټر کروموټیډ چې کوم دی دا زموږ سره شي مطلب پول اپارټ شي زموږ سره او چې کله دی پول اپارټ شي نو مطلب د خبرې دا دی چې په دې کې کوم دا سیلز دي یعنې مطلب زموږ سره چې کوم سیلز و د هغې کوم اپوزټ سایډز یو دی هغه طرف ته چلو کړي یعنې مطلب مومنټ شروع کړي چې کله دی هغه طرف ته مومنټ شروع کړي نو که مونږ وګورو د اناپیز چې کله وشي د هغې هغه اینډز ته مونږ وګورو د هغې اخرنۍ دغه ته مونږ وګورو کوم د سیل چې د اپوزټ پول چې و د سیلز کوم اپوزټ پول چې ول ایچ پول چې کوم زموږ سره د اپوزټ پول ته که مونږ وګورو نو په دې کې زموږ سره څه چلو شي دا دغه چې کوم دی یو سیټ اپ کروموسوم یو کمپلیټ سیټ اپ کروموسوم چې د هغه زموږ سره جوړ شي چې کله سیټ اپ کمپلیټ کروموسوم زموږ سره جوړ شي د هغې نه بعد زموږ سره څه کېږي ټیلوپیز را سره جوړ شي کله ټیلوپیز راشي نو بیا څه کېږي په دې کې چې زموږ سره کم کروموسومز ول هغه کروموسوم زموږ سره څه کوي د اپوزټ پول ته چې دی ځان ورسوي هغه ځای ته چې دی ورسوي چې کله دی هغه اپوزټ پول ته ورسي نو په هغې کې چې کوم زموږ سره چک چاپېره د هغې ارد ګرد که مونږ وګورو یو نیوکلیر انویلپ و زموږ سره هغه انویلپ چې کوم دی هغه دوباره څه کړي یو کیریر جوړ شي یعنې مطلب کیریر په دې جوړ شي چې کوم دا کروموسومز ول زموږ سره هغه کروموسوم څه کار کوي د هغې نه یو پروټیکټیو لیر یو کور ته چړاو کړي هغې له یو پروټیکشن ورکړي او په دې ځای کې زموږ سره څه کېږي دا کوم سپینډل چې زموږ سره ول دغه سپینډل بیا څه شي دغې انویلپ په ذریعه باندې ډیساپیر شي مطلب هغه دغه څه شي کم چې به ښکاره کېدل هغه څه شي ډیسافیر شي چې کله هغه زموږ سره ډیسافیر شول نو په دې کې زموږ سره چې دی بیا څه شي دغه سپینډل چې د هغې بریکینګ وشي مطلب هغه بریک شي مات شي چې کله هغه مات شي نو د هغې په لاس کې که بیا مونږ وګورو زموږ سره څه کېږي ټیلوپیز ته که مونږ وګورو زموږ سره یو دوه نیوکلیک چې کوم دی هغه زموږ سره جوړ کړي چې کله دوه نیوکلیک جوړ شي په دې سیل کې دننه زموږ سره نو هغه زموږ سره بیا کنورټ شي چېرته سایټوکاینز ته جوړ شي چې کله هغه سایټوکاینز ته کنورټ شي نو بیا زموږ سره چې کوم دا سایټوپلازم دی هغه زموږ سره څه شي سپلټ شي چې کله هغه زموږ سره سپلټ شي نو بیا زموږ سره څه کېږي په سیل کې دننه نو هغه زموږ سره کنورټ شي چېرته په دوه سیلز کې کنورټ شي نو هغه زموږ سره یو دوه سیلز جوړ کړي چې کله دوه سیلز زموږ سره جوړ شي نو بیا زموږ سره څه کېږي انټرپیز راشي اوس که مونږ وګورو په دې انټرپیز کې بیا دې څه کار کوي په دې انټرپیز کې چې دې سیل شي ور انټر شي دغه پیز چې کله دې انټر ته ور پیش شي بیا په دې انټرپیز کې زموږ سره څه کېږي په دې کې بیا ریسټینګ سټیټ بیا زموږ سره راشي مطلب په دې کې بیا زموږ سره سیل چې دی هغه نه ډیوایډ کړي نو په MCQs کې دا هم راځي چې مطلب هغه کم پیز دی چې په هغه کې زموږ سره سیل چې هغه ډیویژن نه کوي نو هغه زموږ سره چې کله انټرپیز ته خبر راغله هلته انټري وشوه نو په دې کې زموږ سره بیا مونږ ورته جي ناټ پیز ورته وایو په دې جي ناټ پیز کې چې دی ته مونږ ریسټینګ سټیټ ورته هم وایو ریسټینګ پیز ورته وایو نو که په MCQs کې راشي چې په جي ناټ پیز کې څه کېږي نو په جي ناټ پیز کې زموږ سره د سیل ډیویژن نه کېږي دا زموږ سره ریسټینګ سټیټ دی او د دې نه علاوه چې کوم دی دا هم په MCQs کې راتلی شي چې زموږ سره چې کوم دی هغه کم یو سیل دی چې هغې ته مونږ جي ناټ پیز ورته وایو نو په جي ناټ سیلز کې چې دی زموږ سره کم سیل موجود دي نو په هغې کې زموږ سره نور سیلز دي زموږ سره اوکاډیا کم سیلز چې کم دي نو دا زموږ سره موجود دي په څه کې په جي ناټ پیز کې دا په دې کې زموږ سره څه کوي دا په دې کې سټې کوي او په دې کې چې دی زموږ سره د سیل ډیویژن چې دی هغه بیا نه کېږي د دې نه علاوه که مونږ وګورو که نور کم سیلز چې مونږ وګورو چې هغه ډیویژن کوي نو چې کم سیل ډیوایډینګ دي زموږ سره چې کم ځای کې سیل ډیویژن کېږي نو هغه زموږ سره څه کېږي د هغې نه بعد زموږ سره یو مونږ ورته چې دی میټاټک پیز ورته وایو په هغه میټاټک پیز کې به زموږ سره څه کېږي دوباره بیا به څه کار کوي دغه به G1 کېږي د G1 نه بیا دوباره څه کار کوي دی به هغه سیل سایکل ته انټرینګ کوي او بیا به د هغې څه کوي هغه خپل سیل دغه چې به یې کوم هغه به څه کوي کانټینیوس به دی خپل دغه چې ساتي اوس که مونږ DNA
دغه ته وګورو چې ډي ان اے چې کوم دی د ډي ان اے فارمیشن څنګه کیږي. دا یو نارمل دغه اصل کې د کینسر سیل سره چې مونږ را روان کم ډرګز کوو نو پاغه کې مونږ بیا بداوي چې دا ډي ان اے فارمیشن انهبیټیشن کوي، دا پروتین والا کوي، دا زموږ سره سنټروسومز کوي، دا زموږ سره کروموسوم انهبیشن کوي. نو په دې وجه باندې دا تاسو ته نارمل سیل یو دغه کوي د ډي ان اے فارمیشن چې تاسو دا وپیژنئ چې تاسو ته د اناټومي فزیولوژي پته ولګي بیا چې کوم ډرګز مونږ ورکو نو تاسو ته پته چې آیا دا په دغه ریسپټر باندې اٹیک کوي. نو ډي ان اے فارمیشن زموږ سره کوم وګورو پیورین او پیرمیډین چې کوم دی یو بیسس دی زموږ سره د چا د پاره د ډي ان اے د پروډکشن د پاره چې کله دا زموږ سره جوړ شول دا غي نه بعد به زموږ سره سکیږي یو رایبونیوکلیوټایډز به جوړیږي چې کله زموږ سره رایبونیوکلیوټایډز جوړ شول دا غي نه بعد به زموږ سره سکیږي ډي اکسی رایبونیوکلیک اسید به زموږ سره جوړیږي چې کله ډي اکسی رایبونیوکلیک اسید جوړ شول نو زموږ سره ډي ان اے جوړ شي چې کله زموږ سره ډي ان اے جوړ شول بیا به زموږ سره سکیږي هغه به ډبل سټانډرډ جوړه چې کله ډبل سټانډرډ جوړه بیا به زموږ سره ډي ان اے د جوړېدو نه بعد به زموږ سره سکیږي دا به کنورټ کیږي ار ان اے چې کله د ار ان اے ته کنورټ شي نو بیا به زموږ سره سکیږي دا به ترانسفر شي میسنجرز ته د میسنجر چې کوم دي دا غن رایبوسومز ته او چې کله دا کوم پروسس کیږي زموږ سره چې کوم دا ار ان اے جوړ شو نو بیا چې دا پروسس شي دا غن بعد به زموږ سره سکیږي پروتین به جوړیږي چې کله پروتین جوړیږي بیا پروتین نه بعد زموږ سره انزایم د چې کله انزایم جوړ شي بیا د انزایم نه بعد زموږ سره سکیږي مایکروټیبولز یا هغه مایکروټیبول چې کوم دی هغه به جوړ شي نو دا په دې طریقه باندې سکیږي پروتین چې جوړ ډیولپ فل پروتین نه بعد به انزایم دی د انزایم نه بعد بیا سکیږي مطلب مایکروټیبول چې دا جوړیږي دا یو نارمل دغه چې د میکانیزم چې دا جوړي او سیل سایکل پیجز ته کوم وګورنو ګوره په سیل سایکل پیجز کې چې دی الډی مونږ دا خبرو کو چې سیل سایکل کې دی په جی 1 پیج کې څه کار کیږي په انټر پیج کې څه کیږي په جی 1 کې څه شو په اس پیج کې څه کار کیږي په ام پیج کې څه کار کیږي صحیح ده په اس پیج کې چې دی کم دغه چې کم دی زموږ سره سینتھیسس دغه کېدو نو کوم وګورو په ام سی کیوز کې دا هم راځي چې مطلب زموږ سره اولنې ام پیج کې بیا به زموږ سره مایټاسس کې چې کله مایټاسس وشي بیا به زموږ سره الته کې چې کوم دی نیوکلیر ډیویژن به کیږي چې کله نیوکلیر ډیویژن شو بیا به سایټوکاینیسس کیږي چې کله سایټوکاینیسس وشو زموږ سره بس کیږي کم سایټوپلازمیک چې دی دا ډیویژن به کیږي دا پوره یو طریقه کار دغه دی نو انټرفیس کې به زموږ سره کیږي په انټرفیس کې دنه زموږ سره جی 2 پیج دی چې کله جی 2 پیج وشو بیا به ام پیج کیږي چې کله ام پیج وشو بیا به جی 1 پیج کیږي چې کله جی 1 پیج وشو بیا به اس پیج کیږي چې کله اس پیج وشو بیا به زموږ سره کیږي ډي ان اے کم ریپلیکیشن چې هغه به کیږي نو اوس په ام سی کیوز کې دا هم راځي په ام پیج کې زموږ سره سره نه ګوره په ام پیج کې خو یو زموږ سره مایټاسس کې کم نیوکلیر ډیویژن چې د یاد ساتي د دې علاوه په ام پیج کې زموږ سره سایټوکاینیسس هم کیږي مطلب کم د سایټوپلازم چې د سایټوپلازم ډیویژن کې دا دوه خبرې یاد ساتي د دې علاوه کومه جی 1 پیج ته وګورو نو په جی 1 پیج کې ما الډی تاسو چې زموږ سره کیږي زموږ سره ډي ان اے چې کم پریکالسرز دی هغه انډیکیشنز کوي پروتینز ډیولپمنٹ پکې بیا کوم وګورو اس پیج دی په اس پیج کې زموږ سره سو شي ډي ان اے ریپلیکیشنز وشي د اس پیج نه بعد زموږ سره جی 2 پیج دی په جی 2 پیج کې بیا سکیږي نو هغه هم چې مونږه چې ډیسکس کول وس زموږ سره کوم وګورو سیل کم دا سایکل چې د هغه خپل یو چیک پوینټس دي زموږ سره نو وس کوم وګورو سیل سایکل چیک پوینټ زموږ سره هر یو سیل چې کم دی داغه په درمیان کې داغه په منځ کې زموږ سره څه چیک پوینټ زموږ سره موجود دي نو کوم وګورو اولنې کم چیک پوینټ چې کم راځي هغه ته مونږه کم چیک پوینټ چې دا جی 1 چیک پوینټ دی وس جی 1 چیک پوینټ چې کم دی کومه کو ګورو په جی 1 کې موږ دا خبره کړو چې کوم انزایم زموږ سره جوړیږي چې کوم ډي ان اے سینتھیسس کېدو دا غیر لپاره چې کوم میټابولایټس چې کوم چې هغه جوړیږي کوم چې ریکوایرمنټ دي زموږ سره نو کوم وګورو یو خو چیک پوینټ دا شو یا دین لاو کوم وګورو د دې اس سپیس په لاست کې کوم وګورو دا اس سپیس دی نه د اس سپیس چې په کوم ځای کې ختميږي په دغه ځای کې زموږ سره چې د دې د داخلي لپاره چې کوم دا جی پیس دی داخلي کېږي اس او د اس سپیس چې کوم دی بیا داخلي کېږي جی 2 پیس ته د چې په کوم ځای کې دی جی 2 پیس داخل کیږي د غزګي کې زموږ سره چیک پوینټس دي صحیح دغه چیک پوینټ څه کار کوي دغه ته مونږه جی 1 چیک پوینټ فایو په دې جی 1 چیک پوینټ کې زموږ سره څه کیږي دا یو نظام دی چې د دې کار سره چې څومره سیلز زموږ سره جوړیږي یا چې کم سیلز کې دنه زموږ سره کم کم مټیریلز دي یا کم کم سیزونه د سیلز جوړیږي د څه کوي د هغه چیک ان بیلانس کوي د هغه ګوري چې آیا در د سیل د پاره سره مطلب نیډډ دي یعنی مطلب د نیډ ضرورت دي او کنه دي آیا دا امپورټنت دي کده امپورټنت نه دي دی خو یو دا کار کوي د نه علاوه د انوایرنمنت ته ګوري چې آیا دا انوایرنمنت د دې لپاره د انټر کیږي خو د انوایرنمنت د لپاره فیوریبل دی کا فیوریبل نه دی د دې دا کار دی ویم کوم وګورو اس ډي ان اے انټیک چې کوم لیکل دی جی 2 چیک پوینټ چې کوم دی وای نو اس ډي ان اے انټیک مطلب دا دی چې دا هم زموږ سره په دې کې د څه کار کوي په دې کې چې کوم دا ډي ان اے زموږ سره جوړیږي
کم ډي ان اے کې د پاره چې کم مټیریلز دي هغه مټیریل چې کوي چې آیا دا مټیریل چې کم دي دا ډي ان اے چې کم جوړیږي دا پیورین پایریمیډین چې کم دي دا زموږ سره چې کم دا پروتینز دي آیا دا اسنشلز دي دا نیډډ بیس چې کم دي یعنی مطلب دا په هغه دغه باندې پوره دي او که پوره نه دي یا دین علاوه دا جی 2 کم چیک پوینټ چې کم دي دا کار هم کوي چې کم دا ډي ان اے چې کم دي د دې کم دا ریپلیکیشن چې کیږي نو دغه ریپلیکیشن هم ګوري چې آیا څومره ریپلیکیشن زموږ سره کیږي دا شوی دی او کدا نه دی شنو که پرس کی که د ډي ان اے ریپلیکیشن کیږي او په دې کې څه کمی راشي کم مټیریل چې کم د جینیټیک یا کم پیورین پایریمیډین سرډیفیشنسي یا څه وغیرہ راشي نو دی بیا څه کار کوي دغه اس سپیس چې کم دی مونږ چې وتا جی 2 پی جی 2 چیک پوینټس ورته وایو نو دی دا کار کوي چې به دی دغه کم دغه چې دی واپس دغه کوي واپس یې ریپیټ کوي ورته چې ورشه لاړ شه دغه چې کم دی هغه پول فیل کوي مطلب هغه کمپلیټ کا هغه مکمل کا دا غیر ریپلیکیشن کمپلیټ کا بیا به دوباره دی پیج ترازی بیا به داخل کیږي دا غي نه مخکې چې دی نه پریدي د دې علاوه په ام سی کیوز کې دا هم راځي مطلب چې جی 1 پیج چې کم دی جی 2 پیج د دې څه کار نه ګوره جی 1 تک مونږ ګوره دی خولنی دا کار دی چې انوایرنمنت پیوریبل کار کوي د چاره پر د ډي ان اے انټیک د پاره دویم جی 2 چې کم دی هغه د ډي ان اے انټیک د پاره څه کار کوي ریپلیکیشن چې کم کیږي هغه به سره په جی 2 پیج کې کیږي د انټیک او د ډي ان اے ریپلیکیشن په دې کې کیږي او د دې علاوه چې کم دغه نه دی پوره شوی کم نه دی کمپلیټ شوی کم پروسس نو هغه څه کوي دی هغه مخ کې جی 2 ته د نن کېدو ته نه پری دی وای اول لاړ شالته کې په اس پیس کې کمپلیټ کا په اس کې دی کمپلیټ نه تاسو پرې خو دی په جی 1 پیس کې نو ال لاړ شي جی 1 پیس ته په جی 1 پیس کې دی سپری خو دی او پاتې د راغلی لا شوی نو لاړ شي ام 1 پیس ته هغه کمپلیټ ک بیا دغه نه بعد ام 1 بیا جی 1 بیا اس بیا دغه نه بعد بزوتا جی 2 پیس ته پرې د دې دا کار دی د دې علاوه کومه وګورو دی وای چې after the completion of mitosis to resulting daughter cell have two options دی وای چې مطلب په ام سی کیوز کې دا هم راځي چې مطلب کله زموږ سره کمپلیشن وشو دا مایټاسس زموږ سره وشو او دا غي په ریزلټ کې چې کم زموږ سره ډاټر سیلز راغلی ول یعنی مطلب کم چې ریزلټینګ زموږ سره شو کم دا ډاټا سیل چې زموږ سره ول دی وای چې د ډاټا سیل د پاره وس دوه اپشن دي زموږ سره دوه اپشن زموږ سره دادي چې اولنی اپشن خدا د جی 1 پیج چې د سیلو کې د جی 1 پیج ته انټر شي او کم دا سیل سایکل چې کېږي چې د دوباره سره کې ریپیټینګ دغه د شروع یو خدا طریقه ده چې مطلب دی ته وای چې ته خدا کارو کا چې د انټر شه جی 1 پیج ته او چې څنګه زموږ سره نارمل د سیل کم سایکل واغه کې دوباره هغه ریپیټینګ سٹارټ کړي یا خدا وکا کپارس کې دا نه بیا زموږ سره چې د ګوناټ پیج چې کم دی یا مو جی ناټ پیج وایو یا د تمونګه گو پیج هم په ام سی کیوز کې دا هم راځي چې جی ناټ پیج تمونګه گو پیج دی د تمونګه گو پیج ول د نوم نه پته لګي چې یا اوټ شه د بهر شه د سیل سایکل نه بهر شه یا بهر شه پارټیسیپیشن نور مکوا او یا چې کم دین نو سجلو کا ور انټر شه پارټیسیپیشن وک په جی 1 کې او خپل کم سیل سایکل چې دا دوباره ریپیټ کا نو د سکار کې په جی 2 کې چې د تمونګه جی ناټ پیج وای په دې کې څنګه سره د تمونګه گو پیج هم وایو د یا خو بدی د دردن نشي چې مطلب دا کم سیل سایکل چې دی په دې کې دا پارټیسیپیشن چې دی دا به سټاپ کی دی به نور پارټیسیپیشن نه کوي نو دغه ته بیا مونږه سو کویشن پیج آوټساید د سیل سایکل ورته مونږ وایي صحیح ده نو دا هم په ام سی کیوز کې راځي چې مطلب جی ناټ پیج ته مونږ سو نو ته مونږه گو پیج وایو یا مونږ گو پیج ته چې دی یا جی ناټ پیج ته مونږه کم نوم ویلې شو ناغه ته مونږه کویشن پیج وایو آوټساید د سیل سایکل په دې کې دا کار کوي چې کم دا سیل سایکل دی د دې نه بهر زموږ سره چې کم دا سایډ د فیس دی ته وایي چې مطلب ته دې نه بهر ته اوټ شه نو دا چې دې زموږ سره دغه دي نو دا زموږ سره چې دی پارت 2 چې په دې کې مونږ دا وایو چې مطلب نارمل کم سیل سایکل چې دی هغه څه کېدو یا په سیل سایکل کې چې دی زموږ سره چې دی سیل ډیویژن چې دی هغه څنګه وشو نارمل سیل ډیویژن څنګه وشو بیا هغه نارمل سیل چې دی ولی زموږ سره چې دی کینسر سیل ته کنورټ شو بیا هغه کینسر سیل نیوپلازم ته څنګه شو دا غنه بعد زموږ سره چې کم دی نیوپلازم کېدو آیا دا زموږ سره چې کم دی دا نیوپلاستیک ولی شو یا دا سیل کې څه چینجز راغلل پاغه په باره کې دا خبرې مونږ وکړو دین علاوه بیا باقي بیا مونږ دا ویل چې مطلب کم دا سیل سایکل به زموږ سره کېدو پای کې جی 1 پیج او پای کې زموږ سره اس پیج او پای کې جی 2 پیج او زموږ سره پای کې انټر پیج او پاغه کې دنه زموږ سره پرو پیج او زموږ سره انکوجز مونږ ډیسکس کول دا ټولي خبرې مونږ پدې کې کوي چې مطلب د ایم یا د اهمیت څونه د اهمیت داري چې اوس مونږ کم انټینوپلاستیک ډرګز ورکو نو بیا به مونږ دا ډرګ چې کوم ورکو مونږ وایي چې دا ډرګ چې دا ډي ان اے سینتھیسس انهبیټ کوي دا زموږ سره سنټروسوم چې دا انهبیټ کوي دا زموږ سره چې کم دی جی 1 پیج چې دا هغه سټاپ کوي دا چې زموږ سره جی 2 پیج دا زموږ سره اس پیج دا زموږ سره انټر پیج دا زموږ سره مایټاسس چې سټاپ
کوي، دا زموږ سره دا پروسس کوي، دا زموږ سره چې دی رایبوسوم سټاپ کوي، دا زموږ سره سنټروسوم چې دی دا سټاپ کوي، دا زموږ سره آر ان اے سټاپ کوي، دا زموږ سره فیورین پایریمیډین سټاپ کوي. نو دا اصل کې دا نارمل سیل سایکل موږ په دې وجه باندې دا کو چې آیا فردر را روان کوم ډرګز دي چې هغه موږ ډیسکس کوو چې تاسو ته بیا پته چې دا ډرګز موږ ولې ورکو، یا آیا که فرض کړئ یو ډرګ ویم چې دا انټینوپلاستیک ډرګ دی ډایرکټ زی ډي ان اے سینتھسس دا کوي چې تاسو ته بیا پته چې ډي ان اے سسیس دی او په ډي ان اے کې دی کم یو دغه چې کم دی هغه انهبیشن کوي چې زموږ سره چې دا کینسر سیل چې دی هغه سو کې کیموتراپي ول مونږ دا زموږ سره پارت 2 ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به مونږ چې دی بیا پیزز اف د سیل سایکل به ډیسکس کوو چې زموږ سره چې کم دی د سیل سایکل پیزز څومره دي او څه دي.